چې وه هغه بغیر د ظاهري اسبابو نه وه او د بل چا کړي هغه په اسباب او بنایي نو د اسبابو د سړي نه سړی یریږي یو سړي سره ټوپک دی او تا سره هېڅ نشته ته به ټوپک خاوند نه یریږي چې هلته نیغ کړي یو سړي سره اسلحه شته تا سره نشته نو د اسلحې د خاوند نه خلک یریږي زمونږ حضور پاک سره دا ظاهري اسباب نو او خدای پاک د کافرو په زړه کې د هغه هیبت او روب اچولو په مکه کې چې وله د مظلومیت جندو نو یو کافر بدماش د هغه نوم و ابی بن خلف په اس په داسې ګرځېدم ده ته به وی دا اس مې تاله ساتلی دی تا به پرې وجنم حضور پاک وی ته ما نشې وجلی ته به زما د لاسه مرګ بیا مدینې منورې ته حضور پاک راغی بیا د احد جنګ جوړ شو په نبي کریم تکلیف راغی د بعضو صحابهو د غلطۍ د وجې نه چې هغې ځای پرېښود نو ټول کافران پاغه شو په یو مسلمان باندې لس او شل لاته وتي یو سړی به د لسو د شلو څه مقابله وکړي نو په حضور پاک ټول رالل شپږ کسان خو د هغه د پاسه په ملا باندې جدا شو ملا به یې پرې داسې دی چې هغه له غذار ورنه رسي د چا لاسونه ګوټ شو خو هغه ته یې غذار نه پرېښود دوی کې دا کافر ابی بن خلف راغی او توره ورسره ده وی خوا شی دی به زه وجنم د هغې خو دا خیال دی چې ټول کافران ترې راته و دوی قیمې کړې وي وی زه یې وجنم کافرانو منځ کې راننوتېده حضور پاک یو صحابي ته یې پرېږده چې رانږدې شي ده ته یې وی دا نیزه دی راکړه د هغه په توره غذار کوم د تورې د غذار نه مخکې حضور پاک په نیزه داسې و ایله هغه نیزې د مرۍ ته ور رسېده او دوی یې بو کړې او په شا پرېوته خلق ورته یې معمولي لګېدلې ولې نه وی ته ما ته ویلي و په مکه کې چې ته ما نشې وجلې ته به زما د لاسه مرې وی دی خو لا په نیزه باندې لږ ووالم که لاړې را باندې را توکلې وې نو هم زه مرم دومره یې خو پې یقین و په لاره مردار شو نو د هغه روب او نه حضور پاک د چا نه یارېده دا مرعوبیت پکې نو ټول کافران نه په حوصله کې فقر راغلی نه په بل څه کې فرق تدبیر به اختیار او دا کار وکړې دا کار وکړې ځکه دا د اسبابو دنیا نه خو روب د چا نه مروبه کېده نه نو دا پکې خدای صفت یې ښه وی نصرت بالرعب مسیرة شهر دا د بخاري شریف حدیث دی وی د یو میاشت په فاصله کې خدای پاک د کافرانو په زړونو کې زما روب او هیبت اچولی دا صفت د بل پیغمبر هم